بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو اوریدونکو او کتونکو دوستانو السلام علیکم. زه یم هومیوپیتک ډاکټر ولی خان او دا وخت زه د خپل کلینیک زید هومیوپیتک کمپلیکس چوټا سمرباغ حاجی لونګ باجوړ نه تاسو ته مخاطب یم. زموږ د کلینیک رابطه نمبر دی 0300 398 0054. دوستانو د نن موضوع ده بواسیر. په دې باندې به تاسو سره خبرې اترې کیږي چې بواسیر څه شی دی، د بواسیر څو قسمونه دي، د بواسیرو وجوھات څه دي، د بواسیرو علامات څه دي، او که څوک د بواسیرو بیمار وي یا بیمار نه وي نو هغه ته څه احتیاطي تدابیر پکار دي. او په هومیوپیتک کې د بواسیرو بهترین او کامیاب علاج موجود دی. د اپریشن کول نه مخکې تاسو یو ځل ضرور د هومیوپیتک علاج وکړئ. که تاسو د بادي بواسیر بیماران وي یا د خوني بواسیر بیماران وي یا د دواړه قسم بواسیر بیماران وي نو ان شاء الله تاسو به الله پاک شفا درکړي. بواسیر په اصل کې زمونږ غټه کولمه چې ده په کوم ځای کې چې غټ بول جمع کیږي په هغه کې رګونه وي، واړه واړه رګونه وي، او د څه وجې نه چې دغه رګونه وپړسېږي یا زخمي شي نو د دې نه دانې جوړېږي نو دې ته موږ بواسیر وو، یعنې د غټې کولمې د رګونو پړسېده د څه وجې نه دې ته بواسیر ویل کېږي. بیا بواسیر موږ په دوه حصو کې تقسیموو، یو ته موږ خوني بواسیر وو، بل ته موږ بادي بواسیر وو. خوني بواسیر هغه وي چې د هغه سره وینه بهر راځي، د بولو سره وینه بهر راځي، او بادي بواسیر هغه وي چې د هغه سره وینه نه راځي بلکې نور علامات ورسره وي. بیا موږ بواسیر په دوو نورو قسمونو کې تقسیموو. موږ یو ته بیروني بواسیر وو او بل ته اندروني بواسیر وو. بیروني بواسیر هغه بواسیر وي چې په هغه کې زمونږ د غټو بولو د ځای نه بهر یوه یا د یوې نه زیاتې پوردر دانې وي، یعنې زمونږ د غټو د بولو د ځای سره یوه یا د یوې نه زیاتې پوردر دانې وي، داسې دانې وي چې هغه درد کوي. بیا په بیروني بواسیرو کې موږ چې کله غټ بول کوو نو موږ ته خارښ کیږي، موږ ته سوزش کیږي، او موږ ته د غټو بولو په دوران کې یا د غټو بولو نه مخکې یا د غټو بولو نه وروسته درد کیږي. دغه شانې اندروني بواسیر هغه بواسیر وي چې د هغه سره عمومي طور باندې د میتیزو سره وینه راځي او هغه وینه تکه سره وي. دغه وینه یا د میتیزو سره مکس راځي، یا که موږ په ټیشو پیپر باندې صفایي کوو نو په ټیشو پیپر پسې نښتې وي، یا ټایلټ پیپر باندې موږ دغه وینه لیدلی شو. د دې نه علاوه اندروني بواسیر چې دي په هغه کې دننه چې کومې دانې جوړې شوي وي نو هغه زموږ د غټو بولو سره بهر راوځي. نو دغه دانې کله په خپله باندې واپس نه وځي، او که په خپله نه وځي نو موږ د لاس په ذریعه باندې نه باسو. خو چې کله بواسیر د ډېر ټیم شي او کرانیک شي، ایډوانس سټیج کې وي، یعنې په سټیج 4 سټیج کې وي، نو دغه دانه بیا په لاس سره دننه نه وځي او بهر پاتې کیږي. اندروني بواسیر عموما طور باندې په دې کې درد نه وي، خو په هغه وخت کې درد کوي چې کله دغه دانه بهر راوځي. که دانې بهر نه راوځي نو بیا په اندروني بواسیرو کې درد نه وي. د بواسیرو د جوړېدو د 20 نه زیات وجوهات دي، خو د ټول نه غټه وجه د بواسیرو د جوړېدو هغه دایمي قبض دی. هغه خلک چې هغه دایمي قبض بیماران وي نو هغو ته بواسیر خامخا کیږي، ځکه چې په دایمي قبض کې زمونږ میتیز سختې وي، او چې کله موږ غټ بول کوو نو موږ د میتیزو د کېدو لپاره زور لګو او ډېر ټیم ناسي وو. نو د زور او د ډېر ټیم سره او د سختو میتیزو سره زمونږ د کولمې دننه رګونه چې دي هغه زخمي کیږي، د هغه سوزش کیږي، او بیا موږ د بواسیرو بیماران کېدی شو. د بواسیرو د جوړېدو دویمه غټه وجه چې ده هغه په غټو بولو باندې د ډېر ټیمه پورې ناسته ده، او بله غټه وجه چې ده هغه د غټو بولو د کېدو لپاره زور لګول دي. بیا بواسیر د جوړېدو بله وجه چې ده دا په هغه خلکو کې د بواسیر ډېر کامن وي او ډېر جوړېږي چې د هغو د ناستې کار زیات وي، یعنې د هغو داسې پیشه وي چې په هغو کې دا د ډېر ټیمه پورې ناست وي. مثلا استادان دي چې هغه ټوله ورځ ناست وي، یا د مدرسو طالب علمان دي چې ټوله ورځ ناست وي، یا ډریوران حضرات دي چې هغه د باجوړ نه د کراچۍ پورې سفر کوي او په ځای باندې ناست وي. دغه شانې ټیلران
بیماران دي نو د هغه خلک چې د هغو د ناستې کار ډیر وي، دغه شان دکانداران شو چې د ناستې کار ډیر وي نو په هغو کې دا بیماری کیږي. د دې سره سره دا بیماری په هغه خلکو کې هم کیږي چې د هغو د ولاړې کار زیات وي، په ټوله ورځ کې د هغو د ناستې کار دومره نه وي څومره چې د ولاړې وي. مثلا پینټران شو، پینټران لیکل کوي، په لاس باندې لیکل کوي، دیواله ته ولاړ وي، دغه شانې د دیوالونو د جوړېدو مصریان شو یا نور داسې خلک چې هغه ټوله ورځ ولاړ وي او د ولاړې کار یې زیات وي نو دغه خلکو کې هم د بواسیرو د جوړېدو چانسز زیات وي. د دې نه علاوه بواسیر په هغه خلکو کې هم زیات جوړېږي د چا خېټه چې خرابه وي، دایمي خېټه خرابه وي نو په داسې خلکو کې هم بواسیر د جوړېدو چانسز زیات وي. بل هغه خلک چې هغه درانه وزنونه اوچتوي، خاص کر زموږ مزدوران ورونه چې هغه ټرکونه ډکوي، لوډینګ کوي نو داسې خلکو کې هم د بواسیرو د جوړېدو چانسز زیات وي. د دې نه علاوه په زنانو کې د حمل په دوران کې خاص کر بواسیرو مرض جوړیږي. د دې نه سره سره د بواسیرو د جوړېدو یو بله وجه چې دا هغه اینل انټرکورس دی. د دې نه علاوه د بواسیرو د جوړېدو یو بله وجه چې دا هغه خلک چې هغه سبزیانې او فروټ کم استعمالوي، فایبرس فوډ نه خوري نو په دغه خلکو کې هم بواسیر جوړیږي. د بواسیرو د جوړېدو بله یوه وجه چې دا هغه خانداني ده. هغه خلک د چا په خاندان کې چې د بواسیرو بیماران وي نو د هغو په اولاد کې د بواسیرو بیماری راتلی شي او د دې چانسز ډیر وي. د دې نه علاوه بواسیرو د عمر سره هم پیدا کیږي. څومره چې عمر سیوا کیږي نو زمونږ د غټو کولمو او زمونږ د مقد د غټو بولو د ځای چې کومې پټې وي هغه کمزوري کیږي او دا هم د بواسیرو په جوړېدو کې یو رول ادا کوي. د دې نه علاوه هغه خلک چې هغه غوړ خوراکونه ډیر کوي، مالګیز خوراکونه ډیر کوي او مساله‌دار خوراکونه ډیر کوي نو هغو خلکو کې هم د بواسیرو د جوړېدو چانسز زیات وي. کم خلک چې د اوبو استعمال کم کوي، کمې اوبه څښي نو په هغو کې هم د بواسیرو د جوړېدو چانسز ډیر وي. نو موږ له پکار دي چې موږ د ورځې خامخا 3 لیټره اوبه ضرور څښو. د دې سره به زموږ قبض هم ټیک کیږي او زموږ د بواسیرو بیماری به هم ټیک کیږي. د دې نه علاوه د بواسیرو د جوړېدو یوه بله وجه په نمداره ځای کې اوسېدل دي. هغه خلک چې په هغه نمدار ځای کې اوسېږي یا د نمدار ځای کې د ډېر ټیمه پورې کینی، لکه د مدرسې طالبان به واخلو، هلته فرنیچر نه وي، بینچونه نه وي او ماشومان په ځمکه باندې ناست وي یا د ګورنمنټ سکولونو ماشومان په ځمکه باندې ناست وي او د ځمکه کې نمي زیاته وي، یا داسې خلک چې د هغو په کور کې نمي زیاته وي، په داسې ځای کې اوسېږي چې په هغه کې نمي زیاته وي نو دغه خلکو کې هم د بواسیرو د جوړېدو چانسز زیات وي. بیا د بواسیرو د جوړېدو یو وجه دا هم ده چې هغه خلک چې هغه په ګرمو ځایونو کې اوسېږي، کم ځایونو کې چې ګرمي زیاته وي یا د ګرم ځای باندې کینی، مثلا څوک چې تنور والی روټۍ پخوي نو هغه هم ګرمۍ ته ناست وي، ګرمیږي، یا زموږ ډریوران حضرات دي په مخکې سیټ کې ناست وي او انجن ګرم شوی وي نو د هغو هغه سیټ هم ګرمیږي او دا هم د بواسیرو د جوړېدو سبب جوړیږي. د دې نه علاوه د چا په خېټه کې چې چنجي وي، که د ماشومان وي، که د غټو وي نو د خېټې چنجي هم د بواسیرو د جوړېدو سبب جوړیږي. د دې سره سره کم خلک چې د کولمو د زخم بیماران وي هغه ته موږ السریټیو کولایټس نو څوک چې د کولمې د زخم یعنی د السریټیو کولایټس د بیماری ښکار وي نو دې خلکو ته هم د بواسیرو بیماری کېدی شي. اوس که چاته بواسیر وي او که بواسیر نه وي نو هغو ته پکار دی چې هغه د کوشش کوي چې خپلې میتیازې نرمه وساتي. خپلې میتیازې یعنی ډک بول به څنګه نرم ساتو نو موږ ته د زیات نه زیات اوبو استعمال پکار دی. کم سے کم د ورځې د 3 لیټرو اوبو استعمال پکار دی. د دې نه علاوه موږ ته سبزیانې او د فروټو استعمال زیات پکار دی چې موږ سبزیانې خورو او فروټ خورو. او بله ضروري خبره دا ده چې څوک د بواسیرو بیمار وي یا بواسیرو بیمار نه وي خو چې کله دا غټ بول کوي نو په غټو بول په زور سره دې ته کول نه دي پکار. که غټ بول یې نه کېږي نو پاسېږي، دې ګرځي را ګرځي، بیا دې واپس غټو بولو ته کینی خو زور دې نه لګوي او په غټو بولو دې د ډېر ټیمه پورې نه کینی. او که کله د غټو بولو حاجت چاته پیښ شي نو سمدستي دې ځي او غټ بول لیکي، ځکه چې په هغه ټایم باندې غټ بول ونی شي نو بیا زمونږ هغه د میتیازو د کېدو خواهش هم ختمیږي او زمونږ په کولمو کې دغه میتیازې ډېر ټیمه پورې پاتې شي او هغه وچې شي او بیا دا هم د بواسیرو د جوړېدو سبب جوړیږي. نو موږ ته ډېرې اوبه څښل پکار دي. د دې نه علاوه موږ ته د ورځې د 1 کپ چای نه زیات چای استعمال نه دی پکار. که څوک د بواسیرو بیماران وي نو که ډېر چای څښي نو هغه ته په علاماتو کې زیاتې
راتلی شي. د دې نه علاوه که څوک سګرټ څکي نو سګرټ څکل دې کم کړي یا دې پرېږدي، ځکه چې سګرټو څکلو سره زموږ په وجود او په وینه کې تیزابیت پیدا کېږي او دا هم د بواسیر د جوړېدو یو سبب دی، بلکې د بواسیرو علامات چې کوم دي هغه زیاتوي. د دې نه علاوه د چا وزن چې زیات وي نو وزن کمولو ته پکار دي، ریګولر ایکسرسایز ورته پکار دی او کولډ ډرنک څکل ورته نه دي پکار. د بیکرۍ او د بیکرۍ چې کم پراډکټ وي، د بیکرۍ چې کم بسکټ وي، بسکټ وي، ګلاب جامن وي، د بیکرۍ د تمام پراډکټو نه پرهیز کول پکار دي. دغه شانې د کباب، سموسا، پکوړه، غټې غوښې د دې نه هم پرهیز پکار دی. د ټولو نه ښه پرهیز چې دی او د دې بواسیرو د مخنیوي نو هغه زیاتې اوبه څښل دي، چې موږ زیاتې اوبه څښو، موږ فروټ زیات خورو، موږ سبزیانې زیات خورو، په ډکو میتیزو باندې کېدو باندې زور نه لګو او د ډکو میتیزو دپاره ډېر ټایم کینو نه. د دې که دا موږ اپناو کړو، په دې باندې موږ عمل وکړو نو موږ د بواسیرو د مرض نه خلاصېدی شو. د بواسیرو مرض په الوپیتک طریقه علاج کې هم کېږي او په هومیوپیتک طریقه علاج کې هم کېږي. په الوپیتک طریقه علاج کې د بواسیرو واحد علاج چې دی هغه اپریشن دی. نو که څوک اپریشن کوي نو بیرته هم دا چانسز دي چې بواسیر دوباره وشي، او بل که څوک اپریشن وکړي